اعتکاف څه ته وایي؟ اعتکاف څه څیز دی؟ زما عزتمندو اعتکاف هغه څیز دی محبوب پیغمبر نه په خپل ژوند کې صرف 2 پیرې پاتې شو. کله چې دې پاتې شو نو څه وکړه؟ په شوال کې 10 ورځې په جومات کې اعتکاف وکړو. د شوال په میاشت کې 10 ورځې په جومات کې اعتکاف وکړو. په جومات کې روژه هم نیولې او جومات کې به او په بل کال چې کم پاتې شو نو را روان کال په رمضان کې 20 ورځې اعتکاف وکړو په روژه کې او هغه اعتکاف ایسانه را وګرځوله. اعتکاف څه دی؟ د ټولو نه اول څه تا ته به څه میلاو شي؟ تکبیر الله برته میلاو شي. او تکبیر الله نبی علیہ السلام فرمایي تکبیر الله د دنیا او د مافیا ارسنه غوره او بهتر دی تکبیر الله. او بل څه فرمایي چې سلويخ منځونه ګوره مونږه منډې وو یا الله مال جنت مال جنت یا الله مال جنت زما بچی ته د جنت ملاو شي ما ته د جنت ملاو زه د کامیاب شم زما خاندان د کامیاب شي. لنډه نقصه د څوک جنت ته تل غواړي غونټ له غواړو کنه یو انسان هم داسې نشته چې جنت نه ښه بس مختصر نقطه ده په دې عمل وکړه. څوک چې جنت ته تل غواړي کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لنډه خبره ورته کوم اعتکاف ته کېنه چې د اختر په سار باندې را پاسې جنتی به د جماعت نه راوځي. د اختر په سار راوځي جنتی به د جماعت نه راوځي. الکه مونږ چې تا ته صفت لري جنتی به د جماعت نه راوځي. دته لنډه خبره کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سلويخ منځونه د تکبیر الله سره وکړل دا نه منافق دی او نه جهنمی دی دا جنتی دی. او چې 10 ورځې اعتکاف وکړو نو تقریبا 50 منځونه په جماعت کې رااله او کمیاشت یو کم 10 نه 15 سلويخ منځونه رااله. نو د جماعت نه به داسې روزو لکه سپین باز. نو د دې د وجه نه چې څومره کېدای شي د الله نه وغواړئ الله سره محبت وکړئ. ګوره ما يفعل الله بعذابكم لئن شكرتم لأزيدنكم ما يفعل الله بعذابكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله وجه ستاسو په عذاب باندې سکوما ما خو تاسو جنتونه نه پیدا کړ نعمتونه مې درکړي خوشحالي مې درکړي ما خو عذاب نه نیو لیکن لئن شكرتم لأزيدنكم شرط پکې ولګو لئن شكرتم لأزيدنكم چې سره دی یا الله ستا لاک شکر دی ارسرا سشتا. ایوب علیہ السلام بیمارو چاہتے تپوسو کوئی کم زمانہ دی خسته تیر شوی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کوم چې نبی علیہ السلام خادم مو هغه حدیث مبارک دی غیر راوی دی هغه وی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو والد چې ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو. ایوب علیہ السلام نه چاته تپوسو کوئی کم ژوند دی خسته دی بیماری ژوند دی خسته دی که اوس ژوند دی هغه له قسم دی بیماری ژوند می خسته خلک شفا غواړي صحت غواړي ته بیماری ژوند غواړي وي قسم دی سار ومل چې الله نه به आवाज ورته ایوب زما بنده څنګه چې الله ستاله اکل شکر دی ډیر خوشاله ما خامبم ایوب زما بنده څنګه الله ستاله اکل شکر دی ډیر خوشاله چا چې شکر رااله 2 سيزونه ځان کې راولې په دې روزه کې صبر او شکر جنتیان دي. صبر او شکر دا دواړه د جنت بس ټیکټونه تاسو ته ملاو شول چې سره دی یا الله ستاله اکل شکر بس ارسره شته چې سر سنشتا هغه صبر کوي یا الله ستا صبر دی بس ستاره طرف نه دا منظور ده.